بسم الله الرحمن الرحيم. ونسبو دلته یو اعتراض دی ولی قائل ان یقول سره یو اعتراض نقل کوي چا اعتراض کړی دی تا وی چې راکه عدالت ته موږ د دلالت مطابقین سره نه کوو باس نه کوو ولې ځکه چې هغه کې اختلاف په اعتبار د وضو او خفا سره ناراضي دی وی چې لکه زه دا خبره نه منم ولې نه منم ګور مونږ سبو بعض وخت کې د سی وی چې الفاظ مترادفه وي خبرم پوه لیکن دا یو چې د ډېر استعمالي او بل څه وخت استعمال کړي بیا نه استعمال کړي دا یو د کثرت د استعمال د وجې نه خبرم پوه او د کثرت یا د قریب العهد مطلب وصف نږدې استعمال کړي یا وسره ډېر انس وي یا وسره ډېر مشق او تجربه شوي د هغې په بنیاد باندې دقه چې دا ذهن ته ډېر زر راځي او بعضې داسې وي مولوي صاحب چې هغه چونکې ډېر کم استعمال کړي نو هغه په دې خیال کې کوپړی کې پراته وي خو هغه چې ته کله معنی ته راولي نو په هغې کې ډېره توجه غواړي او التفات کثیر غواړي خبران پوهېږي نو لهذا تفاوت راغی که نه دلالت الفاظ مترادفه دي مثلا لیس شو لیس دی مولوي صاحب او یو غضنفر دی لکه دا لیس په اسد باندې چې په حیواني مفترس باندې دلالت کوي نو دې کې دا ډېر التفات نه غواړي مولوي صاحب ډایرکټ ذهن ته راځي او دا غضنفر څه راځي دا التفات غواړي لیس غضنفر دوات سره دی که نه پوه شوې لیس او غضنفر اوس دا لیس چونکې کثیر استعمال دی سره ډېر استعمال د دې سره ستا ډېر مناسبت دی که نه نو اوس دا په دغې معنی باندې ډایرکټ څه راځي دلالت کوي ډایرکټ او دا په ډایرکټ نه کوي که نه ډایرکټ نه کوي فرق راغی که نه کوي دلالت مطابقي دی که نه الفاظ مترادفه دي معنی معلومه ده تا ته که نه د دواړو معلومه ده لیکن چونکې یو ته ډېر استعمالي او بل ډېر نه استعمالي نو د ډېر استعمال د وجې نه هغه د یو معنی چې د هغه التفات قلیل غواړي او د بل څه غواړي التفات کثیر غواړي نو تا وویل چې دلالت مطابقي کې اختلاف د طرقو نه راځي په اعتبار د وضو او خفا سره ما ته وخو چې دا الفاظ مترادفه دي او اختلاف د طرقو پکې راغی خبرم پوه شوې نو جواب دا دی مولوي صاحب دلته چې دا د اختلاف د طرقو راغلی دی که نه اختلاف د طرقو راغلی دی په اعتبار د عدم وضع سره عدم وضع بالعلم لکه دلته چې دا دې باندې د التفات کثیر مثلا لس کاله بس ته یو لفظ استعمالی دا داسې دی لکه تا نه چې دا هېر شوی دا څه شوی دا ستا نه هېر شوی نو چې تا ته ما مخکې هم ویلو چې علم بالوضع نه وي مولوي صاحب هغه خو دلالت نه کوي چې علم بالوضع نه وي هغه خو دلالت نه کوي خو چې کله علم بالوضع وي مولوي صاحب او دا بالفعل تا ته حاصل وي نو بیا په دې کې به هېڅ فرق نه وي مولوي صاحب خبره پوه شوې او موږ خبره هلته چا کوله موږ خبره دا کوله چې دا دلالت نه دی دا لفظ دلالت کوي یعنی دا لفظ په معنا باندې دلالت کوي او دا دلالت په اعتبار د وضو او خفا سره مختلف وي ته وضع ته راغلی موږ د دلالت خبره کوله ته چا ته راغلی وضع ته راغلی موږ دا خبره کوله دلته چې دا اختلاف دی دا په اعتبار د چا سره دی لکه دا اختلاف ولې راغی دا اختلاف ځکه راغی چې دلته وضع نه ده معلومه کړه دلته وضع نه ده معلومه ګوره چې مولوي صاحب نه مستحضر کېږي ګویا چې د ده نه یېره ده که او چې یېره د مولوي صاحب دلالت نه کوي نو خو چې کله وضع یاد وي مولوي صاحب بیا پکې څه فرق نه وي مولوي صاحب دغه سوال او جواب دواړه ولقائلین ان یقولا مولوي صاحب قایل دا ویلی شي قایل دپاره ګنجایش شته چې دا ووایي مولوي صاحب لا نسلمو لکه موږ نه تسلیمو عدم التفاوت عدم فرق لکه فی الفهم لکه دا عدم تفاوت په دلالت کې فهم معنی دلالت والا د سوقي والا دغه دلالت لیکل لاندې ښه عدم تفاوت فی الفهم دا ماښام ګوره بیا باوجي نه کوي عدم التفاوت فی الفهم ماښام مطالعه کوئ که نه صحیح ده او خفه کېږه مخه عدم التفاوت فی الفهم لکه عدم تفاوت عدم فرق لکه زه دا خبره نه تسلیموم چې د مطابقي په صورت کې لکه چې کله الفاظ مترادفه وي دا سړی عالم بالوضع وي نو فرق دې پکې نه راځي پکې لا نسلمو موږ نه تسلیمو عدم التفاوت عدم فرق فی الفهم په دلالت کې على تقدیر العلم بالوضع په تقدیر د علم بالوضع باندې چې یو سړی په وضع باندې عالم وي خبران پوه شوې ته وایې چې تفاوت نه راځي زه ورته ښیم چې راځي بل یجوز بلکې جایز دی ان یحضر فی العقل چې حاضر شي په عقل کې معانی بعض الالفاظ معنی د بعض الفاظو لکه اسد شو مثلا المخزونه فی الخیال خو هغه معنی کومې چې جمع دي په خیال کې مولوي صاحب دا سر به یو را به شاینده کې به سر تقسیم کړو ښه په دې کې کوم قوتونه دي هغه به تقسیم کړو انشاءالله خیال به کوم یو دی ښه بادنا التفات ادنا التفات سره لکثرة الممارسه د وجې د ډېروالي د مشق او د تجربې نه خبرم پوه شي والمؤانسه او د انس د وجې نه خبرم پوه شي وقرب العهد بها او د وجې د چا نه
قرب نږدې ته وي، عهد زمانې ته وي، بها کې استعمال له د وجې د نږدېوالي د زمانې د استعمال د دې الفاظونه چې دا اوس استعمال کړل، اوس یو ګنټه مخکې استعمال کړی او دا مخکې یو پیړۍ چې دا غضنفر اورېدل بیا بخلاف البعض په خلاف د بعضو باندې لکه غضنفر واخله مولوي صاحب فإنه يحتاج إلى التفات أكثر، دا محتاج وي چاته لکه التفات ډېر التفات ته ډېره توجه غواړي، ته ډېر سوچ بچار به کوې مولوي صاحب او مراجعت یې اطول ته خبره مو پوه شوې اوږد مراجعت به کوې وبعد ومع كون الالفاظ سره د دې نه چې مولوي صاحب د الفاظ مترادفه دي والسامع عالما بالوضع او سامع عالم په وضع باندې دی نو التفات فرق بلا نه کوي مولوي صاحب، اختلاف د طرق او په دلالت مطابقي کې په اعتبار د وضوح او قباس سره وموندل شو مولوي صاحب دی وی وهذا مما نجد في من انفسنا او دا خو خبرې د مولوي صاحب چې موږ په خپل نفس کې مو وکړ بعض وخت کې سړی معنا دوه باندې پوهیږي خو یو وخت ډېر شوی وي او د یو چې د ډېر استعمالي نو لهذا د هغې په بنیاد باندې چې دی څه کوي مولوي صاحب هغې کې التفات قلیل وي او بلکې څه وي التفات کثیر وي فرق خو راغی مولوي صاحب والجواب جواب دا ان التفاوت في الفهم دا تفاوت في الفهم چې دلته دی مولوي صاحب انما هو من جهة عدم تذکر الوضع دا د دې وجې نه چې دلته وضع نه دی یاده دلته وضع نه دی یاده او موږ هلته درته ووایو مولوي صاحب چې موږ خو د هغې بحث نه کوو فهم پوه شئ موږ خو د دلالت بحث کوو چې د لفظ په معنا باندې دا به څه وي یا به خفي وي په اعتبار دا واضح وي څه به وي یا به خفي وي مولوي صاحب خبره پوه شئ او دلته خو دلته چې دا تفاوت راغلی مولوي صاحب دا په څه وجه سره راغلی وایه که نه دلته وضع نه دی یاده مولوي صاحب څه نه دی یاده وضع ورته نه دی یاده وبعد تحقق العلم او پس د تحقق د علم نه په وضع باندې چې لکه ستا علم راغی په وضع باندې مولوي صاحب نو د هغې نه او حصوله بالفعل او تا ته دا حاصل شو بالفعل خبره پوه شئ لکه معنی د دقیق لفظ بالفعل حاصله شوه نو فالفهم ضروري مولوي صاحب بیا دا یقیني دی فهم ضروري دی دلالت بیا سره ضروري دی مولوي صاحب خبره پوهېږي فلا تفاوت فيه بیا په هغې کې هېڅ تفاوت او فرق نه وي مولوي صاحب بیا ټول مستوي وي ښه بیا به ټول څه وي مستوي بس دی مولوي صاحب